حجیت الحدیث دا یو اهم موضوع امت محمدیه صلی الله علیه وسلم په دا باندې اجماع دو چې حدیث د قرآن کریم نه بعد د دین یو دوام اهم مأخذ دی. محترمو تر شلمې صدۍ پورې دا فتنه نه وه راښکاره شوې. د شلمې صدۍ نه پاس کم علمه کمزوري مسلمانون هغه د مغرب د افکارونه متاثره شول او د هغوی تابعداري شروع کړله او دوی دا ګڼل چې په دنیو کې ترقي د مغرب دغه د تقلید نه بغیر نشي حاصلېدلی. د هغوی تابعداري به مونږ کوو هله به مونږ له ترقي ملویږي. اوزون به اهل تجدد هم ویل، خو چې د مغرب د افکارو تابعداري کولی نو په هغه کې ورته غاټ رکاوټ د څه شی وته احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم. د دغو خلکو بیا څه خدمتګاران رو پیدا شول چې په هندوستان کې سر سید احمد خان، په مصر کې طه حسین، په ترکی کې ضیا ګوک الب، دغه قسمه خلکو. خو په اول ځل په هندوستان کې چې کوم سر سید احمد خان د هغه ملګری و مولوی چراغ علی، دا خبره وی چاته کړه او خپل مدعی خلکو لا پیش نکړله، خو صرف د هغو احادیثو نه انکور شروع کړو چې د دوی مزاج خلاف به و. او بی ویل چې یاره سند یې کمزوری دی، اگر چې په اتفاق محدثینو سند به کمزوری نه و، دا خلک به راولګېدل وی دا حدیث سند کمزوری، دا حدیث سند کمزوری دی، اگر چې سند به ښه قوي چلانه و. او وسره د دغه خبرې اظهار یې هم شروع کړو چې یاره دا حدیث موجوده دور کې حجت نه دی. او عجبه خبره هم دا نو چې د بعضې حدیثو نه به استدلال هم کولو، خو دا خبره به بیا وروستو کوو. په دویم دور کې بیا وروستو عبدالله چکړالوي راغلو، د چې کوم دی بیا کلیتاً ښه صراحتاً د حدیثو نه انکار وکړو او ظل به اهل القرآن ویل چې موږ د قرآن والا یو، احادیث دا موږ له حجت نه دی. دریم دور بیا د اسلم جراجپوري راغلو، دا نه وروستو بیا جراجپوري خپل محنت وکړو، دا نه وروستو بیا